حامدا ومصليا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. محترم و عزتمندو، دا ویډیو چې کومه ده دا د سوره دخان په باره کې ده چې سوره دخان درې رکوع سورت دی په 15مه سپاره کې، او دغه سوره دخان ډیر افضل او بهتر سورت دی. په دې باندې انسان ته الله جل جلاله ډیر اجر ورکوي، او په دغه سورت باندې الله جل جلاله انسان ته بخنه نصیب کوي، او دغه انسان ته الله جل جلاله دنیا او د آخرت خوشحالي ورکوي. حدیث مبارک کی راضی حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک میں فرمائی چې څوک پشپه کی سورت دخان اولولی، کوم انسان د شپې نه سورت دخان اولستلو نو دغه انسان ته الله جل جلاله او یا زره فرشتي هغه مقرر کی او دغه انسان د پاره د بخنه دعا غواړي. یعنی د سوره دخان لوستلو سره الله جل جلاله او یا زره فرشتو ته حکم وکي چې دغه بنده د پاره دعا غواړي. تر سحر پورې ټول شپه ورلا الله جل جلاله دغه فرشتي گویا کی او دغه انسان د پاره د بخنه دعا غواړي. او کوم انسان چې سوره دخان د شپې په د جمعې په شپه باندې اولوستلو، د جمعې په شپه باندې چا سوره دخان اولوستلو نو دغه انسان ته الله جل جلاله که مرګ را وستلو نو دا به شپه نه سبا کوي، مګر په داسې حال کې به دا شپه سبا کی چې دغه انسان ته به بخنه شوي وي. یعنی دغه انسان ته الله جل جلاله بخنه کوي. دغه انسان چې کوم انسان سوره دخان وي دغه انسان ته الله جل جلاله بخنه کوي، که مرګ ورته په دغه شپه راغلی نو دا بخلی شوی انسان دی. الله جل جلاله دې په عمل کولو توفیق را نصیب کی، وما توفیقی الا بالله.